महंगी, ये दालें महंगी, ये चावल महंगा, ये सब कुछ महंगा। जमंग पर पेंशन के 7% इजाफा करेगा गाइस ना देव डॉक्टर तो पैसों मायन की नज़ादा हुकूमत से जमंग पर पेंशन के देव इजाफा होगी आओ तो सरकारी मुलाजिमिन हमसे आख तस्लीम की समाज ये 33,000 रुपये पेंशन दे और उस पर कोई तरह का मेरा और बिजली बिल गैस बिल तो वो बिल दाटोल रवानी थी और अक्सर न पूरे की पोस्ट के जान ले उसे बल बेकार गोरम बुढ़ा गया नहीं तो करा पानी न कहीं तो इंतहाई गर्मी दा खो जमंग सरा چې کم زمونږ حکومت ته هغوی کم ظلم او زیاتې راغستی دی نو یقینا چې زمونږ دا مجبوري چې موږ راوځو په دې غرمو باندې او په دې ګرمۍ کې په چغې چغاري وو او خپل اواز چې دی د ارباب اختیار ته ورسو هر کال په جون کې په میاشت کې بجټ پیش کیږي نو زمونږ دا خواهش زمونږ دغه چیرې بجټ به راځي او باقي به زمونږ تنخواګانو کې اضافه کیږي نو سکالي په وفاقي بجټ کې زمونږ مرکزی حکومت چې هغه په سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې چې 10% اضافه وکړه نو هغه یقینا چې د موجوده مهنګۍ په تناسب سره انتهایی کم ده خو بهر بیا مونږ وایي چې خیر دی څه خو وشو کنه او دغه شانتي په 2022 کې سرکاري ملازمینو ته ډسپیریټ الاونس میلاویدو نو هغه ډسپیریټ الاونس لپاره مونږ هم مطالبه کوله چې دغه سرکاري ملازمین دي مونږ هم سرکاري ملازمین یو نو زمونږ دي هم دغه 30% ډسپیریټ الاونس مونږ لراږي نو هغه د یو نیم کال جدوجہد نه پس زمونږ وفاقي حکومت چې مرکزی حکومت چې هغه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هغه 30% ډسپیریټ الاونس چې هغه ورکو خو کله چې زمونږ صوبایي بجټ پیش شو نو صوبایي بجټ کې صوبایي حکومت هغه 10% په تنخواګانو کې اضافه وکړه او د هغه 30% ډسپیریټ الاونس په ځای باندې 15% ډسپیریټ الاونس منظور کو نو زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده دا مطالبه ده چې را دغه کم 30% چې وفاقي حکومت کړی نو د صوبایي حکومت هم وکړي که چېرې صوبایي حکومت دغه 30% ډسپیریټ الاونس موږ نه راکوي نو په 23 تاریخ باندې به په پیښور کې د ټولو سرکاري ملازمینو احتجاجي مظاهره او هغه مظاهره هغه جدوجہد به زموږ دغه وخت پورې جاري چې څو پورې حکومت زموږ دغه مطالبه منلې ده دغه شانتي د پنشن اصلاحات په نوم باندې چې کوم سرکاري ملازمینو سره کوم ظلم او زیاتې روان دي نو په کار ده چې دوی په پنشن کې خواله راولي چې د ادارې او د محکمې چې د خواله طرف ته راړي شي خو کدي کیمرا ولي او رستورات دغه شان د کیمرا رواني نو یقینا چې د محکمې د ادارې چې دا به تبعي طرف ته